شیخ الحدیث القرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سحر وختي د معمول مطابق د خپل کور نه ووته او تلو مدرسې ته تقریبا 9 بجې په کم 8 بجې وې د ووته د کور نه بایپاس باندې روانو خپل مدرسې ته هلته کې په زرګونو طلبه د شیخ الحدیث القرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د هغوی راتګ ته په انتظار باندې و کتابونه کلاو کړي وو چې په دې کې به زموږ محبوب استاد مولانا محمد ادریس صاحب دا به راځي لیکن هغوی د څه پته وه چې دشمن چې کوم عزایم دي دا ښکاره شوي دي او هغوی مولانا صاحب ته په لار کې ناستې دي او اولی به او د دوی کوم دا خوب دی سحر راتګ دی چې یاره موږ وځو مدرسې ته او موږ به هلته کې د شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس رحمت الله علیه د هغوی نه به موږ ښکلې ښکلې خبرې د اورو ښکلې ښکلې نرمې نرمې پستې پستې خبرې دا موږ اورو دا چې کله روان شوی دی مدرسې ته تقریبا ورنږدې وه چې په دې کې دشمنان راغلي دي او په ده باندې حمله کړې ده او په خپل ګاډي کې د محترمو شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د سره دوه پولیس کانسټبلان هم وو هغه هم زخمیان شوي دي دغه رنګ محترمو هغوی ته هم دعا پکار چې الله پاک د هغوی ته صحت ورکړي دومره د غم ورځ تېره شوې دومره چې په پوره پاکستان کې داسې یو سړی نشته چې په شیخ القرآن باندې یا شیخ الحدیث باندې خفه نه دی یا دغه رنګ څومره چې اسلامي دنیا را خاص کر افغانستان والا د دنیا شاګردان د افغانستان د دنیا مرګري د هغه ځای نو د هر ځای خلک په شیخ الحدیث صاحب باندې ډېر زیات محترمه ده خفګان اظهار کړی ټول ډېر زیات خفه دي دغه رنګ یې په کولي مدرسه کې 1100 یا 1300 طالبان ته سبق ښودو هغوی په دغه انتظار کې ناستو چې زموږ محبوب استاد دا به راځي او موږ ته به د ترمذي شریفه کوم کلاس دی دا موږ ته اهلي او دغه پستې د قیمتي خبرې دا موږ ځان سره دا لیکو محترمو تاسو وکتل تاسو ولیدل د هغوی څه حالت شو څوک ناست دی د استاد په انتظار کې استاد را نشي او دا د پته ولګي چې زموږ استاد دا نن په دنیا کې نشته دی دا د پته ولګي چې کوم پرونی درس دا اخیری درس دی د جدایي د استاد او د شاګرد دا ډېره زیاته ګران کار دی الله پاک دې شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب له لوړ مقام ورکړي الله پاک دې ولادت جنتونه ورکړي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره د الله پاکه یو ځای مکان ورکړي او الله پاک دې موږ د شیخ الحدیث صاحب د مها د وبخي امین ثم امین